سم مقام دی. الله جل شانه قرآن کې څه فرمایي؟ بالوالدین احسانا. یہ انسانانو د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. مور خو لاندې جنت دی. د مور ډېر غټ مقام دی. د مور ډېره غټه درجه ده. ای بچیا ته چې به کله وړوکی وې په ژړا شوې ما به خپلې بسترې ته راواړولې. تا ما هغه لوندې جامې ویستلې په کومه کې به چې تا مې چازې کړې وې خپلې سینې ته به مې راجوخ کړې. ای بچیه ته خو 9 میاشتې ما په خپله ګېډه ګرځولې. ای بچیه ستا د ژړا سره به زما زړه دردېدو. ستا د خوشحالۍ سره به زما زړه خوشحالېدو. ته زما د زړه ټکور وې، زما د سترګو تور وې. ای بچیه ای بچیه تا به چې کله ته بیمار وې زما زړه به دردېده. ای بچیه ته ما وړوکی را لوی کړې. د دې مور څونه احسانات دي. د دې مور څونه په موږ باندې ذمهوارۍ دي. اوس عزتمند مسلمانانو دې مور موږ سره څونه غم درد کړی دی، څونه خواري شفقت محبت یې را سره دی. اکثر به د پلار نه زما خبره پټوله، نه زما بچي دا کار نه دی کړی، په ما باندې به پردې راچولې. دغه د مور هغه مقام دی چې الله جل شانه موږ ته قرآن کې فرمایي وبالوالدین احسان. او په حدیث مبارکو کې ډېر زیات د مور او پلار عزت او قدر راغلی، د هغوی خدمت راغلی. قرآن وایي چې اوف وهو متلکي اوف. موږ ته څه وایي؟ زه مړې مورې ته په خبره نه پوهېږي، ستا بل کار نشته دی، ستا دماغ خراب شوي دي، ته قمقله شوي یې. مختلف الفاظ سره موږ د مور بېعزتي کوو، د مور موږ رسوایي کوو عزتمند مسلمانانو. لیکن الله جل شانه څه فرمایي چې اوف وهو متلکي. نن زمانه مور څونه تنګه ده. نن زه مور له ما څه خواږه ورکړي. هغه چې زه یې وړوکی لوی کړی ما، زه یې 9 میاشتې په ګېډه ګرځولی ما مور د هغې څه صله ورکړي. مور له داسې ده چې زه مور ته کنځلې کوم، رتبر ورته ویم. عزتمندو مسلمانانو د خپلو میندو عزت وکئ، د خپلو میندو قدرداني وکئ. هسې نه چې مور بیا زموږ سره نه وي. هغه چا نه به تپوس وکړي د چا چې مور په کور کې نشته، د چا چې مور په کور کې نشته. مور ډېر لوی نعمت دی. اگر که موږ سره هغه په ترس چلیږي، خو مور په مور ده. هغه زه د هغې حق نشم پوره کولی کوم چې هغې ما سره په وړوکوالي کې زما خدمت کړی، زما امتیازې انځلي دي او مال یې خوراک را کړی. زما په غم درد کې به هغه شریکه وه. مور ما سره هر څه کوي. زه د مور حق نشم ادا کولی. الله جل شانه د میاندې زموږ ټولو میاندې ژوندی او